ګرانو کتونکو اس ایچ او سیټي خانزیب خان چې دې وخت کې دغه ضلعې د خلکو ورته سترګې دي په جرمونو په قابو کولو کې یو مهم رول ادا کړ. دا به هر ماشوم او د بازار خلک خو هم وایي، خو نن 4 اګست دی او د شهیدانو ورځ ده. نو توره وردي چې واچې نو مرګ دې شاته وي. نو څه وینې دا حالات پرون د سره خلکو کومه مینه وښودله، واک وشو، هغه بزدله دهشتګردو څه پیغام؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان رور بالکل هغه بزدلو ته زه دغه پیغام ورکوم چې ان شاء الله زموږ حوصلې بلندې دي، تر آخري دمه پورې به مونږ د دې خلکو مخنیوي کوو او تر آخري دمه پورې به تر هغه ټیمه پورې مونږ جنګیږو چې د دې بزدلانو نه د دغه مقتولانو خلکو نه د ملک او قوم مونږ نیوي پاک کړي ان شاء الله. دا زموږ عزم دی، دا زموږ یقین دی او په دې خبره زموږ ایمان دی. اس ایچ او صاحب وسایل خو هغه همره نشته دي، خو دغه جرمونه د هغې په قابو باندې تاسو چې کوم څه کوئ، کوم کوششونه کوئ، دې ته بالکل دا خو ده حالات ستاسو مخکې دي او ان شاء الله موږ په دې ایمان په دې جذبه باندې لګیا یو چې دا 400 یو ډیره پاکه ځمکه ده، دا یو ډیره شملورو خلکو ځمکه ده او په دغه ایمان او په دغه یقین باندې موږ نوکري کوو چې ان شاء الله 400 به د سنیچرانو نه، د دهشتګردو نه، د کار لپټرانو نه ان شاء الله زیسپګو او خاص کر ای د پاره زه خصوصا د یو میسج ورکوم چې ګوره کله موږ سره مخامخ نشي کوم مخامخ ان شاء الله چې ګوره ستا موږ به تاسو خپل انجام ترسو. ډېر خلک وي تنخواګانې اخلي، شهید شو نو څه چلو شو؟ تنخواه خو بالکل موږ اخلو، خو د دې سره زموږ د ایمان دی او دغه یقین هم دی چې د ملک او قوم حفاظت کوو او په دې دپاره په دې ملک او قوم باندې موږ مړه شو نو موږ مړه نه یو، موږ شهیدان یو.